کتونکو د احمد شاه ناظم په غم کې شریک وي، ورور یې راسره هم موجود دی مسلم شاه. دویمه ورځ یې ده، په جنازه کې هم په زرګو خلکو ګډون وکړو، یاران دوستان ناست دي په دغه غم کې د دوی سره. څه به وایې په دې مقابل؟ مهرباني الف خان ورور، ستاسو ډېره شکریه. اول شکریه خو دا ادا کوم ستاسو د ټولو رسنو د میډیا د ملګرو چې دوی ته په هسپتال کې LRH-CCU کې بالکل د شپې تاریخ په بدل شوی او 8 تاریخ یعنی 4-5 منټه د پاسه 12 بجې دوی ته هارټ اټیک وشو، دوی وفات شو. او بیا ستاسو د پیجونو والا انډیویژولي او د پیجونو والا ټولو د هغې د مرګ خبر خور کو. ډېره غټه جنازه وه، ډېر غټ خلک راغلي وو، د ډیوټۍ وخت وو. څه خلک نن او پرون د جنازې نه پس او نن ورځ د جنازې عمره خلک راله. زه د ټولو شکریه ادا کوم، د ټولو ډېره مننه. موږ یې درانه کړو، هغې دروند کړو، ثواب به مو ته الله پاک میلاو کړي. او د هغه سره ډېر مطلب مینه وه. د هغه زما مشر ورور و، خو د هغه چې کوم خاصیتونه دي او هغه کې کوم کیریکټر و، زه نه منم او زه نه ګڼم چې موږ د هغې په دویمه حصه 2 حصې موږ کې ځان کې راوسي، ځکه چې هغه په دې ناجوړه وجود دومره لوی مبارز و، دومره نه ستړي کېدونکې لاره وه د هغه چې ماخوستن 12 بجې 10 بجې یعنی په دې روژه کې د روژه ماتي ټیم لیله کور ته را رسېدل، دا د هغه کارونه. او پردي کارونه په دې معنا چې د علاقې کارونه د بېوزله خلکو، د مظلومو خلکو، د ناچار او د بېوسه خلکو د هغې مددګار و، د هغې ملګری و. الله پاک دې ورله جنتونه ورکړي. ستاسو ډېره مننه، مهرباني. د ورور د ټولو راغلو شکریه ادا کوي او د دعاګانو اپیل کوي چې د هغوی دپاره خصوصي دعا کوي. الله دې کي چېر انسان په ځان کې دغه شان جذبه چې وي داسې مړ شه چې ته خاندې او خلک جاړي. نو احمد شاه خاندل او موږ جاړو، نو الله پاک دې هغه جنتونه ورکړي. کتونکو الف خان شیرپا یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. یو وارې بیا په شمالي اشنغر کې موجود یم، چېرته چې یو غم شوی دی، یو غم داسې شوی دی چې په خپل مرګ شوی دی او بیا په رمضان المبارک کې شوی دی. پخوانی ناظم احمد شاه صاحب ستاروب محتاج نه دی، د علاقې دپاره ډېر خدمات دي او خدماتو سله کې یو سړی چې ناظم کېږي او په کوم وخت کې چې هغه ناظم شو هغه ټیم کې ناظمي ډېره سخته وه، الیکشن ډېر سخت و. دویم دا چې دلته کې کلم په دې شمالي اشنغر کې د څنګ کې مې عجب خان لا ناست دی او دا یو څو غمونه چې هغې کې میر عالم شاه کاکا چې دا ټول علاقه په عباده وه، سپین ږیرې سړی و، خو په موټر سایکل به ته خو په سایکل به ته خو غم خاده جرګه، او دا واحد یو انسان و چې دا ټول علاقه پې متفق وه. او اخره کې په امسا ګرځېده، د بل په سهاره ګرځېده، خو بیا هم د دې کلي خلکو هغه ته ډېره توجه به ورکول او دا خبره یې منله. بیا پکې احمد شاه یو داسې ناظم، داسې یو مشر چې کله هم په دې علاقه کې چېرته مظاهره وه، چېرته به APC وه، چېرته به مذاکرات وو، نو خو هغه میا طاهر صاحب دی او خو دلته کې نور ډېر ملګري ما سره په دې بورډ باندې لګېدلي دي. نو احمد شاه ناظم له به مشري ورکوله، سټیټ سیکرټري توب به ورکو. نو موږ سره ډېر یادونه دي او واړه ورسره رالوي شو، لکه موږ به دې علاقې ته چې راتلو د شمالي اشنغر کې چې اخبار نه پېژندم او په سایکل دلته اخبار روړو، دوی چې به صحافت یعنی اخبار کې به خبر ورکو، نو دوی به 400 ته تلل دې کلي علاقې ته، صحافي نه راته او دلته کې کلي کوڅه په کوڅه صحافت و. بیا موږ کوشش وکړو چې په دورشل باندې هغه صحافت هم خلکو له ورکو. دلبر راغی، ریډیو چې کوم دی د دوی اواز جوړ شو. نور شمالي اشنغر کې ډېر پوه خلک دي، ډېر تعلیم یافته خلک دي، ډېر سیاسي لوی لوی مبارز دي. دارې مخې ته مې نظیب خان لالا چې کوم دی نو مخې ته راغی او واړه کې هم تېرېده، عمر یې زیات و، نو دې علاقې دپاره د هغه ډېر زیات خدمات دي. دا یو څو داسې سترې خستې چې دوی د خلکو غم چې کوم دی هغه چې د هر چا وي نو یو وي، غم چې د هر چا وي
او د هرې پارټۍ وي، خو دا مشران دا په هغې کې یو وي. نو داسې جهانګیر مومند دلته کې یو ډېر لوی مبارز و، هغه غم هم دې خلکو اوچت که. او نثار مومند ناظم د مندړي دا داسې خسته دي چې په دې باندې څومره باس وشي نو هغه کم دي. خو بدمرغي دا ده چې موږ هم ورله وخت ورنه که او هغه شانتې خبرې هم پرې ونه کړې. نو نن دا کې احمدشاه ناظم نشته، الله پاک دې جنتونه ورکړي. او د هغه په دې غم باندې دا ملګري راټول شوي دي. خو یو خبره کومه چې زه به د هغه د خوالي او د بدوالي څه ذکر کوم، خو د دغې علما نه ورو چې رمضان المبارک کې د جنت دروازې کولوي او بختور خلکو ته پکې خدای پاک مرګونه ورکوي. موږ هم غواړو چې څو ورځې پاتې دي او په دغه رمضان کې لاړ شو. دا ډېر خلک راپسې خبرې اترې کوي، نو زه یم چې د ګناهونو نه دوی بچ شي. څه به ځان ګناهګي وي، دا د همدې اسلام کې وي ورو دي مولیانو نه ورو چې وي د چا غیبت کوي نو د مړ ورور غوښې خوړل دي. خو دغه خلکه پیږي نه، نو موږ وو چې د غیبت او ګناه نه نور بچ کړو. نو هر سړی دې داسې کړي چې مرګ ته ځان تیار وساتي، دومره خدمت وکړي او خدمت کې الله میلاویږي. عجب خان له راسره موجود دی، چیرمین دی د علاقې مشر دی. عجب خان له احمدشاه ناظم یادونه ډېر دي، خدمات هم ډېر دي، خبرې هم ډېرې دي. مختصرا څه به وایې؟ او نظیب خان له ته وایم چې د لنګې ته راشي لږ موږ سره کښېني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. علب خان ورور ستاسو استاد دی کیمرمینو دغه منګه شکریا ادا کوو د میډیا والو چې په هره موقع باندې زمونږ په دې علاقه باندې کومه سخته یا الګوله راغلې ده نو تاسو زمونږ ښه رول ادا کړی دی د میډیا والو او زمونږ اواز او فریاد او دغه بر ادارو ته لیږلي دی او ستاسو په ایما باندې په موږ په علاقه باندې بیا خدای پاک خیر هم راغوستی دی. د احمدشاه ناظم په باره کې خبره ده. احمدشاه ناظم د ورکوټي والي نه د سکول د وختو نه چې د سکول والا ملګري هم دا نشي ویلی چې احمدشاه د اخلاقو نه خراب و. د هغه د سکول ملګري هم دا ګواهي کوي چې احمدشاه په سکول کې هم ښه وخت تېر کړی. د هغه استادان هم دا ګواهي کوي چې د په سکول کې صحیح وخت تېر کړی دی. د مشر ادب یې کړی دی، هر څه کړي دي. بیا د هغې نه چې سیاسي میدان ته راوتی دی نو په سیاسي میدان کې واحد د احمدشاه ناظم و چې د ټولو پارټو د مشرانو سره لګېده او دا د ټولو پارټو مشرانو منه د داسې یو اخلاقو. بل هغه کې غټه برداشت ده چې تا به ورته ناجیزه دوه درې خبرې وکړې نو تا ته به یې وخندل، حالانکې بیا هغه سړی په خبرو باندې ستومان و خو هغه له جواب نه دی ورکړی چې تا ماته غلطه کړې. نه څوک په دې علاقه کې دا ویل چې احمدشاه د چا سره جګړه کړې ده، خو بل طرف ته نه څوک دا ویلی شي چې احمدشاه د چا په کوټه ورانېدو کې، د چا د پټي په اورېدو کې، د بدماشانو په خلاف ودرېدو کې دا په احمدشاه نشي ثابت کړی. د خلکو ظالم خلاف ټول عمر احمدشاه واس کړی دی. موږ ټول بیا هم د حکومت نه میریږو، بعضې خبره په حکومت پسې نشو کولی، په ادارو پسې نشو کولی. زمونږ په دې علاقه کې په دې وطن کې یو نظیب زمونږ په ادارو ټچ کوي پیږي او یو به احمدشاه د پولیسو سره چیړه د ادارو سره و او د دې مرګ نه دوه ورځې مخکې زمونږ میټینګ و په تاڼه کې د امن دپاره. په هغې کې هغه پولیس یې راګیر کړی. زه اول ته ما نه منې زه تا نه منم، تا په ما باندې د تاڼې د سوځېدو او د ورانېدو دعوه کړې ده. لاول ما سره افسران کښېني چې زه د شرطګړ دیم که نیم، نو چې زما ستا روغه وشي نو زه به تا سره بیا د امن امان په دغه باندې خبره کوم. نو دا مخامخ د یو سړي په سترګو کې ګوتې ور منډل دي، ور اچول دي. نو بیا د ناظمۍ وخت راغلی دی، بیا دا یوازې د ویزو قلعه او شوډاګونه او دا پرېږده د خپل اقربا او د خپل کلي، خو د دې وطن او د دې علاقې زمونږ د قومي جرګې جنرال سیکرټري او ډېرې فیصلې د احمدشاه منګ کې بوجدار او
ډېرې فیصلې دی به چوکار ته موږ ور واچو نو دی به پکې هر څه چې داسې وشو خو دی به هغه کار بیا سازوو. نو زمونږ په یو طرف ته د قومي جرګې ملا ماته شوه او بل طرف ته د شمالي اشنغر نه چې د ټولې پښتونخوا ورسره د کوټې پورې پیژانګلو او د سواته پورې د هغه وه او بس الله مال او الله واغېسته. خو موږ په دې فخر کوو د احمدشاه په مرګ باندې موږ په شکر الحمدلله شکریا ادا کوو د الله طرف نه چې شکر دی چې د چا په غلا کلنډر کې نه دی مړ، په زنا کې نه دی مړ، په جوارۍ کې نه دی مړ، په اجرت کې نه دی مړ. الله پاک ښه انسان او دې ښو ورځو کې الله پاک خپل انسان ځان ته بلي چې کوم ورته ګراني. نو موږ ویو چې څنګه د شهادت او د بزرګه میاشت دغه شانتې زمونږ هر ملګرو له دې خدای پاک دغه شانتې ورځې او شپې ورکړي. ستاسو ډېره مهرباني دغه د احمدشاه په دغه باندې دغه او دا زمونږ ایمان دی هغه کې یو ښایسته و چې کله به موږ قومي جرګې خبره کوله چې به پلاني ځای به د مړي جرګه کوو دا یو احمدشاه و چې ویل به زما اجره شوه. موږ نه دی چې احمدشاه ستا اجره شوه، ویل به زما اجره شوه. بیا دا سوختې دا د مړو په 40 ورځو کې دا د احمدشاه اجره و 300 200 400 کسان به راتلل او دوی ته به خدای پاک ته شوبه هم څوک نشي رسولی هغوی به شربت رسوو. نو احمدشاه په ډېرو جرګو کې په موږ قومي جرګه پې بیخي یتیمه نه چې د سره نه موږ کې د برداشت کس پاتې نه شو. نو ډېر ایماندار وو. نو ستاسو ډېره شکریا ده نجیب خان له په احمدشاه ډېرې زیاتې خبرې کېږي. ګرانو کتونکو بیا وایم چې په دې علاقه کې میرعالم شاه کاکا، جهانګیر مومند، نثار ناظم، احمدشاه کاکا او دغه یو څو مشران الله پاک ته راته ژوندي لري چې شته دې وخت کې موجود دي. په دې علاقو کې روجنګ جګړه چې شي پولیس پکې ناکامه شي دا مشران یو کی، انتظامی حکومت MP MNA پکې ناکامه شي خو دا خلک یې وکړي. نو خو شمالي اشنغر نن پوره من دی. نو دا د څو مشرانو په وجه پوره من دی چې دوی شپه ورځ لګي او په دغه کې به د احمدشاه ډېر مخکې و. او زما د علاقې سره یو داسې رشته ده لکه اوس نظیب لالا دی نو د کور د کمرې نه خبر یم، عجب خان لالا دی، دغه شانتې جهانګیر مومند چې واړه واړه بچي وو نو موږ به د توتانو لاندې ناست وو. تلو به هغه ټایم کې صحافت ویم ما ته څه ووي چې سیکل و زه به راتلم نو دغه د شمېر کسانو چې میرعالم شاه کاکا به وي چې الف خان راوله، نظیب لالا خو لکه د شورو نه د زرو قدر زرګر سره وي. نو موږ چې صحافت پیژندم نو د به کوټه او افغانستان او دغه علاقو کې به راغی نو زما به شاخ کې دوکانونو کې به ناسته نو لږ لیکچر به یې راکه اخبار به دم وکته او ډېر څه هم ترې واورېدل. خو دوی غربت نه دی اسره کړی، پیسې نه ده اسره کړې چېرې په پیسه کې عزت دی یا دی پیدل دا به اوس دلته پیدل راغلي ښایي دا پیدل راغلي دا داسې یاران دي خو هغه خپل خاندان چې کوم دی په هغوی باندې هغه غم نه لګي ځکه چې هغه غرونه مشران شته او په دغه یقین ساتو چې په زبرګه میاشت کې لاړ خدای داسې وضعیت چاله ورکړي ښه سړی موږ به ټول دا سوچ کوو چې دې دنیا نه به تګي. نصیب لاله هرکلې مننه خوش آمدید او به دغه غم په موقع باندې سو مهرباني د احمد شاه ناظم د درانه غم په موقع په 2مه ورځ د هغې په حجره کې دلته راغلي الف خان شرپا او د هغه ټیم د دې ټولو ډېره مننه کوم آباد چې ستاسې رسنو د هغه دروند غم موږ سره مطلب شریک او یو قسم لا تاسو دا د خپلو پاڼو نه خور که خلک هم خبر که او غم خو غم و خو دا چې ملګري دوستان په دا موقع په خبرولو کې ستاسې د پاڼو نه دلته د دې نورو پاڼو نه او بیا دا د سوشل میډیا د ځوانانو ډېره مننه. احمدشاه ناظم د زبیر شاه کاکا زوی د قلارو بابا لمسی دلته یعنی معلوم تاریخ خو ما ته نه دی 15 کال باندې یعنی پیدا شوی دی په دې کلي کې دلته لوی شوی څنګه چې عجب خان دی او دلته الف خان ذکر وکړو یو انتهایی سنجیده سړی بردبارو برداشت پکې
پیسو ته پیسه نه ویله، ښه ډوډۍ مارو، د پولیس مددګیرو، د ټولنې د خیر ښېګړې د سماجي د دغه دا وخت په سیاسي پوزیشن کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د عثمان کاکړ د زوی خوشحال کاکړ یعنې ملګرتیا یې شروع کړې وه. د اشنغر د دغه سماجي تنظیم د قومي جرګې جنرال سیکرټري او ډیر تاواني یعنی مطلب سړی او ډوډۍ مارو او خوش لباسو، خوش گفتارو او خوش خوراکو، او دا وه چې زمونږ او د خانانو په منځ کې به هم مسایل یعنی بیلنس کول. که موږ به زیاته خبره وکړله دا ټولو خانانو څخه دا د سهار نه چې د سیاسي خانانو نه علاوه دا صف کلینا، د اقبال خان، د شاه پسند خان کورنۍ، دا ټول د محمد علي خان کورنۍ، د واوا خان دي، دا ټول مطلب دا خانان راځي او هغه په زمونږ په شان دردمند دي. نو ده کې دغه یو کمال و چې دی په عام ژوند کې ډېر بیلنس سړی و، په تعلق هم پوهېده، په ووټ بیټ هم پوهېده، سبق یې ویلی و سیاسي طور. دلته د تېرو ورځو کې د پښتو ورځ په 21 فروری بلا تاوان موږ ورته ست وکړو. موږ ویل احمدشاه چې دا تاوان د څه شریک ویل نن بیا ته شریک یې، سبا به زه څه کوم؟ بس ویل دا خدای کوي. دغسې نورې ورځې دې علاقه کې اوس زمونږ 2-3 پوزیشن او د کارونو راتګو ویل زه به روژه ماتی کومه. دغسې احمدشاه سیاسي طور ډېر زورور پوخ سړی و. او تاسو خو اوس دا د روژې د بختورتیا ذکر وکړه، خو د ټیم ډېر بې وخته د مرګي دیوانو یوړو. هغه د اسرار شعر دی، ډاکټر اسرار، ډېر بې وخته د مرګي دیوانو یوړو چې په لاس د پښتونخوا ښکلی غمی و. احمدشاه خان به د پښتون افغان وطن په تاریخ کې چې کومه دی نو ژوندی یادیږي به، او دلته به د ده په شان خلک مطلب دا دی چې رازیږي را پیدا کیږي به او غواړي به دا چې زه هم په ټولنه کې داسې خدمت وکم چې د خلکو نه یعنی دا د تحسین او مطلب دا د شاباسي وصول کم. احمدشاه ډېر سنجیده سړی و، 3 زامن لري، 2 لوڼه لري او تقریبا چې 2 رونه دي، 3 زامن دي، 2 لوڼه دي او یوه لورکۍ واده ده. یو سبق وی، بچیم سبقونه وی، څه مات ګوټ په دغه کې ډېر ستر خاندان په دې علاقه کې لري. نو مطلب دا دی چې منګه د ځان د خوا، د کسانانو د خوا، د مزدورانو د خوا، د پښتون تحفظ مومنټ د خوا، د اشنغر د دې قومي جرګې د خوا او ستاسې د رسنۍ په ذریعه هغه ته په دا شاندار برپور ژوند باندې د عقیدت پیرزونې وړاندې کوو. او الله پاک دې جنتونه ورکي، الله دې پسماندګانو ته صبر عظیم ورکي، ملګرو ته هم حوصله غواړو چې ملګري هم حوصله وکړي. احمدشاه خان به د پښتون افغان په تاریخ کې د ټول څنګه چې نوم احمدشاه و دغسې کارونه هم د احمدشاه په شانتو. قسم دی چې د پرون نه دی خوا غریو نیولي، ډېر زیات افسوس کو د هغه په دا بې مرګه مرګ باندې. خو یو حقیقت دی، مرګ به راځي، خامخا به راځي. په مذهبي کتابونو کې هم دي او داسې هم دا د ژوند که دا ټول خلک ژوندي وي نو لا یو لانجه به سازېدی، خو همدغسې را پیدا کېږي. او انسان کې چې قدرت کم تني جوهر ایښی هغه ترې راوځي او خپل ټولنې ته، خپل وطن ته، خپل ولس ته خدمتونه وکړي. نو احمدشاه ته یو ځل بیا د هغه په شاندار مبارز ژوند باندې چې د دنیا د یوې لانجې نه به هغه سر نه اړو، دونه دړه زور خدای ورکړی و چې دا دلته په زرګونو خلکو کې دغه د زړه زور چې کوم یې احمدشاه له ورکړی و دا نشته دی. هغه ته خراج تحسین پیش کوو. کورنۍ ته یو ځل بیا موږ صبر غواړو او ستاسې د علب خان شیرپاو نړۍ مننه چې تاسې رالی، خپل وخت هم ویسته په دا روژه کې د هغه تعزیت هم وکړو او د هغه خبرې او د هغه خاطرې تاسې خلکو ته چې کومه دی نو
خورې کړي. وایي څنګه دي د ژوند رنګونه څنګه دي او څنګه دي د ملا دردونه څنګه دي او ته چې دې ژوند ته مجبور کړی یې دا د دې نظام خوندونه څنګه دي او شپې چې د ماشوم د تبې وجاړي نو دا د درد و غم سازونه څنګه دي. احمدشاه خان ته سلام. ډیره زیاته مننه. کتونکو دا موږ نشو ویلی چې یاره سړی د مرګ نه پس خلک یادوي، خلک خدماتو باندې خبرې کوي، خلک و چې ډېر ښه سړی و. احمدشاه په ژوند باندې الحمدلله دا نن چې موږ کومې خبرې کوو یا دې ځای ته په دې راتګ باندې مجبوره شو یا په هغه باندې باس کوو یا نن میر عالم شاه کاکا ته خیرای تحسین پیش کوو یا نن جهانګیر مومند ته خیرای تحسین پیش کوو یا نن نثار ناظم یادو او بیا د احمدشاه په دغه غم کې یادو، نو دوی په ژوند باندې خو هم د خلکو زړه ګټلې دی. نظیف لاله ډېر ښه طرف ته یو بله اشاره وکړله چې د خان او د کیسان ترمنځ چې به کله لانجه وه نو دی به د تنګي خانانو منلې او څنګه چې دوی وي عجب خان لاله وي چې سیاسي ګوندونو منه نو دغه شان د تنګي خانانو خو منو خوبۍ پکې ډېرې زیاتې وي. الله پاک دې جنتونه ورکړي انشاءالله. په نورو موقعو باندې به نورې خبرې اترې کوو، خو دا دنیا ته ښایو چې کله د ده مر راغی په رسنو باندې بالکل تصویر او یکدم یو احمدشاه ناظم د هغه تصویر تر اخره پورې ډېر د ځوانۍ هغه جذبه پکې وه نو ډېر خور شوی ځنګل کې هغه اور چې بل شي. نو دغه شانتې په دې شمالي اشنغرو په تنګي تحصیل او په چارسه کې احمدشاه ناظم وفات شو. نو نن هغه موږ کې نشته دی، یادونه شته دی او انسان هغه دی چې عمل ځان سره یو څه کردار یې پاتې شي. نو ټول انسانانو له به دا پکار وي چې دغه شانتې کردار پرېږدي چې په علاقه کې د چا نه ډیمانډ نه کړي بلکې په خلکو احسانونه وکړي. د خلکو نه چې او یار ما نه به پیسې والي په جرګه کې به دا پیسې اخیستې موږ نه به ډیمانډونه کوله یاره چې راته به دا وي نه بس ورګډو پې نو ډېر باس پې کېږي. زه یم چې څونه خبرې پې وکړم ولې چې زما ورسره څونه وخت شوی دی ناسته شوې ده نو دا خبرې زما دي. د نظیف لاله بیل ورسره یادونه دي، د عجب خان لا بیل دي، دلته کې چې کوم مشران ناست دي د هر مشر یو بیل یاد دی. نو الله دې د هغوی خاندان له صبر وکړي.